بسم الله الرحمن الرحیم. زه هو ټول نه ولن د ستاسو زیاته شکریا ادا کوم او د شکریې د بعد زه تاسو د ما نوم ذکر ک مولانا محمد نبی حنفي او مونږ د ابتداین الحمدلله سیاست سره تعلق دی او د یو سیاسي پارټي سره مونږ وابستګي هغه پاتې شوی لري او په خپل په عہدو باندې هم زه پاتې شوم. جمعیت طلبه اسلام کې هم ما تقریبا یو 3 کاله کار کړی. بیا د هغې نه بعد څه کله د طالبي زمانې نه د مونږ هغه ترقي وشوه، عالمان جوړ شو. نو جمعیت علما کې بیا زه د اورګزۍ د جنسي اټم ایجنسیانې وي، نو زه د جمعیت علما اسلام 3 کاله امیر پاتې شوی یم. او الحمدلله اوس هم دا سوچ دی، فکر مې دی چونکې د مونږ د علاقې ډېر پسمند علاقې دي، تاسو ته هم د هغې معلومات شته دي، که هغه ضلع هنګوري که ضلع اورګزۍ دی. نو دا سوچ مې دی څه بعضې حالاتو د وجې نه مونږ ته داسې یو رکاوټې پیدا شوې چې مونږ څه وخت د خپل ولس د خپل خلکو نه دا بعد راغله، لرېوات راغله. نو اوس مې یو ځل بیا هم اراده وکړه چې مخکې جنرال انتخاباتو کې مونږ حصه واخلو او د خپل قوم خپل ولس ښې طریقې سره مونږ او د خپلې پسمانده علاقو ته څه کوم حقوق دي، نن د مونږ حقوق باقیمانده دي، هغه نه دي وصول شوي. چوکشتانه چې هغه د خپل د علاقې هغه حقوقو سوچ اواز پورته کوي. نو یو ځل مې دا اواز پورته کېدو په ارادې باندې زه به راتلونکي جنرال انتخاباتو کې حصه اخلم. زه دا یم چې الحمدلله مو خو ابتدایي نه جمعیت علما اسلام سره تعلق دی او په هغې کې مو خدمتونه لري. وآینده به م انشاءالله مونږ د علماو د صف نه انحراف نه کوم او د علماو په صف کې به خپل ځان انشاءالله شامل ګرځو. زه خو دا یم چې یقینا که د ملک د بقا او د ملک د خیر سوچ کوي هغه یقینا علما کوي، او خاص کر قائد جمعیت اور قائد پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات والا عالیہ. دا خو د چا نه پټ نه دا خاندان او مقصد لري چې کوم وخت دوی خدمتونه لري. خاص کر بیا مولانا هغه داسې سیاستدان دی په پاکستان کې چې الحمدلله ټول هغه خلک چې څومره علما دي چې هغو ته به د خارجه ملکونو کوم سوچونه فکرونه وو هغه په داسې انداز کې یو پلیټفارم ته جمع کړي دي چې نن هغه سیاسي لیول کې د خپل قوم د خپل اولس خدمت کوي او ښې طریقې سره سر ته رسوي. عموم دا سوچ دی چې بلکې د ملک سره دا همکاري پکار دی چې خپل انتخابات په خپل ټیم باندې وشي، او ځکه که څومره هم انتخابات مخته کېږي ورسته کېږي نو په هغې کې خساره ملک ته وي. نو مونږ څه مزید نه کېږي او په خپل ټیم باندې د خپل انتخابات وشي او انشاءالله کېږي به په خپل وخت باندې. زه خو به دا ویم چې همیشه دپاره کومه پارټي چې هغه د اقتدار نه لرې وي هغې خو دا سوچ دا وي چې یاره انتخابات د ضرور شي چې زه واپس په اقتدار کې راشم. نور په کار دا دی چې انتخاباتو خپل ټیم د پوره شي. باقي راغله کومه حمله شوې یې د هغې حملې مونږ مذمت کوو. پی ډي ایم د هغې سربراہ مولانا صاحب هم دغه په وخت باندې مذمت کړی دی او د داسې ناخوشګواره واقعو که هغه کې څه وشي که ونه شي کله هم صرف تش هغه نفس حملې هم مو مذمت کوو. انشاءالله امید دی چې د مشرانو فیصله وشي مونږ به دغه قدم پورته کوو او دا ما امید دی انشاءالله مشران د مونږ په حق کې فیصله کوي. بالکل ولې نه ځکه چې موږ خو سوچ همدا دی او دغه شي د مونږ دغه جذبه هم راوچته کړي دي چې کله مونږ د خپلو خلکو حالات ولري د اے ټي پیز په حالات کې چې کله اے ټي پی شولو متاثرین شولو کوم حالات تو چانه نه دي پټ، بیا چې کومه د خلکو اپوزیشن شوي دي هغه هم د چانه نه دي پټ. د وخت موجود مقصد لري چې کومه ذمہ دار خال دي یقین سره زه دا ویلی شم چې هغو ته هېڅ قسمه سهولت نه دي ورکړي شوي او څومره لکه تاوانونه شوي عمره معاوضې هم هغو ته نه دي میلاو شوي. او تا یوه خبره وکړه چې اوس د ډسټرکټ درجه مونږ په دې خفه یو په کار دا دی چې د مونږ دغه کومې ایجنسیانې دي دا په خپل حالاتو باندې پاتې وی او څرنګه خپل زوړ سیستم و ملکاني سیستم و جرګې سیستم و پولیټیکلي ترتیب و په هغه خپل هغه قبایلو سیستم باندې باقي وی نو هغه باندې به دا نظام چلیده لکه مخکې هم چلیدو او قومي شارشتې به وی. اوس
څه موجوده کوم څه شوي دي په کار دارې څه کله خپل حیثیت نه هم شی ووته او بل حیثیت ته ورکړه هغه هم اوسه پورې مکمل نه دی هغه کې نه مقصد دارې څه د ډسټرک والا کوم څه نورو ډسټرکونو ته میلویږي د موږ اورګزۍ جنسي ته یا مثال خبرې جنسي ته یا نورې ملکان مومن هغو جنسیانو ته دا سهولت هېڅ هم نشته نو اصل کې زه یوه خبره ته دا وکړم که نه څه بنیادي د موږ د طرف ته یو پښتو کې یو متل دی که نه څه هغه یو مرغۍ پسې غونډ ځنګل سوځولی و نو څه ګوره دومره ایجنسي تا کوله نو په کار دارې څه کوم قوانین ظالمانو په هغې کې به اصلاحات کړو نو د قوانینو هغه قانوناتو په اصلاحاتو په وجه باندې اصلاح په راغلی نو ضرورت دا نه پېښېده ورکې لکه څه د کوم مشکلات نن دي مونږ دا سوچ دی لکه تا ما نه مخکې تپوس وکړه څه ته څه یې د کارونو په حوالې سره نن یقینا ته لاړ شه د مونږ روډونه وګوره ته د مونږ د ایجنسیانو سکولونه وګوره ته د مونږ اسپتالونه وګوره یعنې هر څه داسې دي ځکه چې نن اسپتال هغه خپل مقصد لري څه چلیدونه ورخطا شوي دي داسې ځینې شته چې د مونږ ډسپنسریانې ړنګې دي په هغې کې نه ډاکټر شته دی نه په هغې کې بهر تقدیر خو لکه کوم څه دی ظلم دی یا ظالمانه څه شوي دي هغه د جنسیانو سره شوي دي اوس هم دا سوچ دی چې د مونږ د خپل جذبه راوچته کړي په دغه بنیاد باندې چې موږ د خپلې علاقې کوم ډسټرک نه ما ورکړي شوي دي نو یقینا موږ داسې غواړو چې کوم سهولات په دا نورو ډسټرکونو کې رسا د مونږ ته هم وي تاسو چې کومه خبره وکړه یقینا د مونږ د معاشرې ته د دغو شیانو ضرورت هم دی او بل دا د مونږ د بچو خپل مستقبل دی او څه کله ته یو ولس ته یو راحت ورکې نو یقینا دغو شیانو به ته خپله یو ضرور یو داسې قدم پورته کړې چې د خپل د مو د قوم ته ولس ته هغه شی هغه حاصل شي او هغه د دغه شي نه فایده پورته کړي د مونږ خو خپل سوچداري چې که چیرې مونږ په دې عهدې باندې یا راغلو یا رانغلو یا په د سیټ باندې راغلو یا رانغلو دا خو د تقدیر فیصلې دي او د وخت فیصلې دي ټایم هم شته دی خو سوچ مدارې چې انشاءالله اوس نه د مونږ سوچ دا دې طرف ته برابر دی چې مونږ به د خپل د سکولونو تعلیم په حوالې سره هم محنت کوشش کوم اوس هم زه لګیا یم مختلف که داسې ادارې دي چې هغه مثال د سرکار ادارو نه علاوه ادارې دي هغو سره مو دا یعنې خامخا رابطې کوم چېرې د مونږ د قوم ته ولس ته د خلکو ته د پکار داري چې د سکول تعلیم اسانتیا مهیا شي او تعلیم نه علاوه مقصد در صحت سره اسپتالونو ترتیب د ورته وشي هغه نه علاوه مقصد در چې روزګار خو یقینا د مونږ خلک د روزګار په حوالې سره ډېر مجبور دي ډېر یعنې دومره غربت کې رسه دغه حد نشته ری زه خو دا یم سنن څومره د مونږ نه ځوانان دي مسافر دي په پردي ملکونو کې پراته دي چې هغه نن نه خپل بچی ګوري نه خپله بیبي ګوري نه خپل مور او پلار ګوري د ټولو نه په جدایي حالات کې دي نو د مونږ خو دا سوچ دی چې د مونږ علاقې داسې هم نه دي چې هغه یعنې بالکل خالي علاقې وي الحمدلله د مونږ علاقې مالامال دي په هغه کې معدنیات شته په هغه کې مختلف قسمه داسې ذخایر شته چې د هغې نه خلک دا یعنې فایدې پورته کولی شي خو خفه به دیو چې نن هغو ته هغه ترتیب نه مهیا کېږي هغه کار مهیا کېدل نشته اسانتیا نشته د هغو ته یو طریقه کار والا چوک نشته سو داسې طریقه کار جوړ کړي چې دغه بار ملکونو کې کوم خال دي دا به انشاءالله دومره معدنیات د مونږ په علاقو کې شاید تاسو ته هم پته وي چې هغه معدنیات په د خپل علاقې کې ښې طریقو سره شروع شي حکومت یو ترتیب طریقه شروع کړي نو د مو یو ماشوم بچی چې هغه پیدا کېږي انشاءالله هغه به هم بغیر تنخوا نه وي تاسو ډېره خبره وکړه خو د مونږ ډېره بدقسمتي دی او بدقسمتي په دې حوالې سره دی چې کله مونږ ته یو افسر راشي افسر خو د قوم یا مشر دا خادم وي هغه د خدمت په ځای باندې مخدوم جوړ شي بلکې د هغې دفتر ته یو غریب سړی سي نو ډېر په تکلیف سره به لاړ شي او دغه غریب سړي هلته ځای نه کېږي په هغه دفتر کې ټول نه غاټ خدای دا دی چې څومره افسران دي په کار دا دی چې دغه افسران د قوم خدمت وکړي چې د کوم څه دوی ته تنخوا میلویږي څه میلویږي دا د قوم اندا د ما او د ستا وینه دی د ما او د ستا هغه مثال ټیکسونه دي په هغو باندې دوی ته تنخوا میلویږي د دوی یو د بچیو روزګار روان دی موږ څه ښه دی وي روان دی وي خو کم سے کم چې کله تا د خپل بچیو سوچ تارې په یو کرسي ممکنولی نو د ما د عوام بچي هم سوچ وکړه چې زه د عوام بچي هم د هغه روزګار د هغه کار هم زه روان کړم یو طریقه وکړم نو اصل مشکلات دغه ذکر او دغه مشکلات چې کله موږ نه ختم شي د موږ دغه سیټ اپ په طریقې روان شي او په دې کې چاچا او ماما ختم شي
نو ان شاء الله ټولو ته به انصاف ملي.